ته چې وینم مونږ پاره ختم کړو کنه کله چې 129 ورسته یو موږ اگر په انګلیسي وایي نو بیا تر څه 129 ورسته د کبریت نشي باندې کې راغلی یا دا پښتو نه سره صحیح شو بسم الله دا ذکر دا پبلک کیس ته کنه ستاره بارون فائدہ ده تا ته بل سي ډي ملاوي او سي ډي چلی کنه کار کوي وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم مخمگر زید ملت ابراہیم نا الا من مگر آسوک صفح نفسا چی بے وقوف کرے ځان خپل تو صفح مانا چی ځان بے وقوف کرے ځان جاہل جوړ کرے صحیح پزور او دے مانا ومن يرغب مخمگر زید ملت ابراہیم نا الا من صفح نفسا مگر آسوک چی هیر کړی ځان خپل صفیه په معنا ده نسیه چې ځان هیر کړی یا جاهل نفسه ځان اګنور کړی ځان څه کړی اګنور کړی نو چې ځان اګنور کړي بیا یې څه کوي صحیح څنګه یو حدیث قدسی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی چې من عرف النفس فقد عرف ربه یو سړی چې ځان په پیژند خدای په پیژني چې سړی ځان نه پیژني نو خدای به څنګه پیژني صحیح نو ځان به پیژني په دې هیڅ چې زه د خدای یو ضعیف بنده نو الله به پیژني په دې هیڅ چې د کائنات مالک دی اعظم مالک دی او درېمه معنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم مخنگر زید ملت ابراہیم نا الا من مگر آسوک صفی نفسا صفی په معنا د اذل چې ځان ذلیل کړي مگر چاچ ځان ذلیل کړي ولقد استفیناه فی الدنیا اتا کی سره مونږ غوړه کړو دلا انتخاب کړو مو دل په دنیا کې نو په دنیا کې مو انتخاب کړو په سمانه پیغمبري مرتبه کړه وانه فی الاخرۃ او تاکي سره د اخرت کې لمن الصالحین د نیکانو څخه ده د دوام کړي د وادخلنی فی الصالحین خدایا ما په صالحانو کې ور داخل کې نو الله تعالی وې چې د آخرت کې د صالحانو څخه اذ قال له رب یا کا چوید طرف د اسلم نو مسلمان خدای وو اسلم معنا سبمٹ سرنڈر obey every single order of Allah subhanahu wa ta'ala دا اسلم معنا دا چې هر سنگل آرڈر د الله تعالی ومه هر خبره د الله ومه یعنی ٹوٹلی سرنڈر شاء اللہ تعالی تسلیم شاء قال دوی اسلمت لرب العالمین ز سرنڈر شوی ما رب العالمین تا ووصى بها ابراہیم وصیت کړو د دې کلمې کومه کلمه اسلم سرنڈر شاء ووصى بها ابراہیم وصیت کړو په دې کلمه باندې ابراہیم علیہ السلام بنی زامن خپلوتا ويعقوب علیہ السلام زامن خپلوتا یا بنی او زامن زما ان الله اصطفى لكم الدين تاکي سره الله تعالی منتخب کړی دی مختار کړی دی ور کړی تاسو لپاره الدین دین نو دین نو بلا دی کوم دین اسلام دغه بل ځای الله فرمای چې ان الدین عند الله الاسلام چې الله کله دین بغیر د قید او د کنډیشن ذکر کی نو دا غي دین نه وسه مرادي اسلام مرادي ځکه چې کله شی مطلق ان کنډیشنل ذکر شي نو پرفیکټ شی به مرادي او پرفیکټ شی د دین کوم یو دی اسلام دی فلا تموتن نممری گئی الا مگر وانتم مسلمون په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان
نو دې لپاره مونتلیو سوره آل عمران ته یو ځل بیا راشي. يوصل آیت نمبر 102. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو، پیج نمبر 3. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریږي الله تعالی نه حق تقاته لک څنګه چې د الله نه د یری حق دی. نو سره د هر قوت نه یریږي to the extent of that قوت، چې دا قوت تر کومه حد پورې دی نو دومره د سړی یریږي. نو سړی د دې ټریفیک پولیس نوم یریږي او تر څوره حد د ټیکټ تر حدا، تر څوره حد د ټیکټ تر حدا، او که په درېم ځل شي نو بیا د لایسنس د کینسلېدو تر حدا. صحیح. او سړی د IRS نوم یریږي تر کومه حدا چې فاین برابر راشي، چیټینګ ورسره نه کوم. سړی د INS نوم یریږي چې چېرته ډاکومنټس کې غلط دغه نه کوم ګرین کارت به منسوخ شي. صحیح. د پاور تر حدا پورې. او سړی د FBI نوم یریږي دا غي در ایکسټنډ پورې. او سړی د CIA نوم یریږي. صحیح. نو خود دې ټول پاور سلیمټ لري. سلري لیمټ. نو د الله تعالی پاور سلیمټ نه لري، ان لیمیټډ دی. نو د الله نه يربم ان لیمیټډ دی. سبای unlimited یعنی try as much as you can do، چې سوره د حد کې دیش نو ترغه خدای نه ویریږي. ولا تموتن اممړې گئی الا وانتم مسلمون، مگر په دې حالت کې تاسو مسلمانان یې. نو اوس پیغمبرانو هم دا دعاګانې کړې وي چې خدایا مونږ په حالت د اسلام کې وفات کې چې پریکټیکل مسلمانان یو، مرګ را باندې داسې حالت کې راولي. سوره یوسف page number 248. What is that? رب اور رب زما یوسف علیہ السلام بولے قد آتیتنی من الملک، تارا کړی د ماتا سے صد بادشاہ ہے نا، وعلمتنی اتعلم درا کړی ماتا خودلې د ماتا من تاویل الاحادیث، مفهوم د خبرو معاملہ فهمی. سوئی ورته معاملہ فهمی. فاطر السماوات، یا فاطر السماوات والارض، او پیدا کون کے ادا آسمانونو دزمکے، انت ولی فی الدنیا، تو ولی زمائے. نو ولی پر دو مانو کم از کم، تو پروٹیکٹر زمائے اور تو ہیلپر زمائے، بچ کے ان کے زمائے اور مددگار زمائے. فی الدنیا، دنیا کے، والآخرہ، آخرت کے، توفنی مسلما، وفات کے مالا اور مسلمان فارم کی. کم فارم کی؟ مسلمان فارم کی. والحقنی بالصالحین، ایوزائی کے ماں دا صالحان سرا، یوزائی کے ماں دا صالحان سرا. او بل ہاں آل عمران نا آیت نمبر 3 پہ تھا نا، اول دینا سورہ نمل لے کا سوال ہے. سلیمان علیہ السلام دعا، سورہ نمل بھائی دبل اور دو ہوئی چھے سید خان ہوئی چھے کہ شیرشاہ ہوئی منگا آیت کا تھا شیرشاہ ہوئی اس دن سلامت کا در رمالو تا ہوئی. آیت نمبر 9 بلکہ آیت نمبر 43 نے والا حتی اذا تو علی واد النمل، تردی چراغ لردوی یعنی سلیمان او لشکری علی واد النمل، وعلیکم السلام، اینٹ ویلی باندې کوم ځای باندې د میجان وادیو. قالت نملتن، یو ماده میگئے دا کوین وا اسوا دا کوین وا. او په انسکس کې هغه کې قانون دی چې هغه کینګ نه لري، ای کوین لري.
انسیکٹس ټولو کې دا پروګرام دی. بیز هني بیز لیکن کوین. قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم بأومگو داخل شے سلوخ پلوتا لا یفتمنکم چه دخپولان دی پامان لکتا سلیمان و جنود و لشکر داغ و ام لا یشعرون حالانکہ دویتا احساس بنو کیجی. لا یشعرون یو مانا داری چه دوی نپوئی جی دو مانا داری چه بے احساس بنو کیجی میگے کرا دخپیلان دی راشی بے احساس ہے. خود سلیمان علیہ السلام هغه ته الله تعالی دا انسیکټس او د برډز او دا ټول خبرې ورخودلې وي هغه دا خبره واورېده هوا دا لیر کې راوړل ورته نو سليمان عليه السلام دا کوین او غستا وستا خبره ما ته ورسېده ستا سره ورسېده خبره ما ته ورسېده مونږ حالته یو کاکروچ لګول کاکروچ خبره راځي کنه یو کاکروچ لګول ستا خبر راورسېده تر ریکارډ باندې راغلی ده خبره دې کې راځي دار سکر. فتبسم ضاحكا من قولها سلیمان علیہ السلام اسماعیل کو خندیدن کے ددی په خبره باندې چې ګوره دا ز پیغمبرم چې مخلوق سره ځاتې خو کوم دی ویلي چې د خپلانه دل نشي چې د خپلانه پامال نشي حالانکه د پیغمبرم دا کار څه کوي صحیح زمر لا وبالغ ونی نو ورته تا ته ګوره د پیغمبر دور لا وبالغ کار چې تا وی دند شری مخپلانه دل کې خپلانه پامال صحیح ناغه میګای جو هغه ماده هغه ډیر خيار ای ورته یې ما ویلي وهم لا يشعرون دا نه چې انټیسټ دی بده کې چې ته به احساس یې نه کیږي تاسو به قولان سليمان عليه السلام دی وایي اسماعیل یې ورته چې دا ډیر خيار خبره کوین دا خو خيار ده. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي ادعوه رب زما اوزعني توفيق راكماتا ان اشكر نعمتك چې د شکر کوم د نعمت تا التي غنیمت انعمت علی چې تا انعام کړې د ما باندې او علی والدیا په موطلا زما باندې او انعمل صالحا ادا چې عمل کوم صالح ترزا او چې ته خوخه وادخلنی داخل کې ما برحمتک پر رحمت پر باندې فی عبادک الصالحین استاف صالحانو بندگانو کې. نو پیغمبر یوسف علیہ السلام خدای نه وغوښتل ما صالحانو کې ور داخل کې. سلیمان علیہ السلام خدای نه وغوښتل ما صالحانو کې ور داخل کې. سورہ صافات دا خو مزر کنه ها دا مزر زما په خیال دا نه دی. Let me find out. شعراء اور سورہ شعراء آیت نمبر 58 یا نواقع ابراہیم علیہ السلام ہوئی کہ رب العالمین الذی غزاد خلقنی چیزیں پیدا کرے ما فهو یادینی ادے ما تا ہدایت را کئی والذی آغا اللہ ویطعمنی چیزیں مال خوراک را کئی ویسقینی امال اسخاک را کئی خبرہ کئی وَإِذَا مَرِضْتُ کله چې زنا جوړ شم مریض شم فهو یشفینی دې مال شفا را کوي. نور ټول خبرې خدای ته منسوب کړي حالانکه دا بیمار کوي مریض کوي څوک خدای خودی کی سوی ادب دی کسره دا وایي دا خبره د خدای وستا نو یقینا خدای استری خدای ماته کړی دا خدای نسبت خلاف ادب دی دا نسبت سره خلاف ادب دے. نو دې وجه ګوره ابراهيم عليه السلام دور په ادب الفاظ چې الذي اغا لا يطعمني چې خوراک را کوي ماته ويسقيني وبرا کوي ماته واذا مرضت اکل چې زم مریض شم دا څه ونه و اذا مرضني کله چې دې ما مریض حالانکه خدای نسبت سو دې ادب
فهو یشفینی والذی آغا لا یمیتنی چمڑی بما ثم یحیینی بیا بجندے کئیما والذی آغا لا اتمغو چزتم لرم یغفر لی چی بخن بکئیما تخطیتی دخطا زما یوم الدین پورز دجزا رب حبلی حکما یا اللہ راک ماتا حکما قوت فیصلہ قوت فیصلہ رب حبلی حکما بعض اوقات سڑے کنفیوزنگ ہونے شخصیت کی نو کنفیوزنگ شخصیت کی دے حس فیصل نہیں چھکولے ددنا ہمیشہ گاڑی تلے لیکن دے فیصل نہیں چھکولے دے گاڑی دو کے لئے کو نخی صحیح نو دنا ہمیشہ کار خطا چاکی چھکوت فیصلہ نہیں ہاں نو بس دے کار نہیں چھکولے کنفیوزی سو کم صحیح عرب ان مالی اراکا تقدم رجلا وتوخر اخرى دا تولی یو پڑوان دکھے بلرستو کے ہیسیٹیشن صحیح د مردمیت یو پہچان دار ہے کہ بس فیصلہ ہوگا نو بس خود پہ اور مخا کا عرض کی نتیجہ دی جوڑی گی صحیح او کدا توکل نہ کہ خیس کا توجہ نشي صحیح چې تاسو پر فیصله کې کیا کار وخت تک شي رب حبلی حکما زمون پوتان کې مشهور دی وای دا مولایان یو بل ډېر احترام ورکړي سور کې احترام نو ټرین راځي پاکستان کې ټرین نو ټرین دا ډبې کنه کېږي نو دې خلک ورخيږي نو دو مولایان هغه یو بل احترام وکړي حضرت مخیشه بل حضرت مخیشه یو حضرت توخیشه هغه حضرت روانشه دغه ګاډه روانشه ګاډه پاتې صحیح شو نو په دې غیر ضروري احترام کې د سړی نه ګاډه لاړ بس کې دې نه یو د دین لا یې شیر ته ما خبره د مولایان د بلش پکورو اسلام دون دی وخت کما یو هغه چې دا رام نه دون نفس کو هغه په وخت باندې دا پنځ لاین یې فکر نو چې څو دا فکر وکړه چې موضوع راځي د ډاکټرۍ په اړه لیکن نه پېن اخر سره زموږ نفس کوم نه په رام نه بدل اده دا دې به اوري بل ستا په حواله باندې ډېرې په خبره کړې دا د کوم تاسو کړلې دا ته هو ځکه چې موږ ستا ثواب نه یې موږ نه کوم شي یې کړو دا ګورې چې تر نه شي نو دا به ډېر لطیفې جوړېږي ښا سمجھ ستنه دا راغله ها نو چې تر نه لې نو بس دا به ډېر لطیفې وایي مونږ وایي چې نور څوک نه راځي خو نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم بس دا سمات دغه آرام نه راځي دا وخت ته آرام نه نن دا مېلمات ما کړی ما ما کړ شپکو ما نه نه بګوش ما کړ راځي اخر څنګه اصل هغه جرمني کې د جرمني کې ها ما ته بابیلا ته وې مونږ کار ملمرا ته نن دا واړو مونږ کنه نو مونږ کار ملمرا ته نه سره مده ته مونږ قاضي کر ټلیفون کړي نن راځي یو نیمه شپه راشه د بل راځي واپس پر سبق نو الحقني بالصالحين ابراهيم عليه السلام دغه دعا کوي چې خدایا ما هم صالحانو کې شامل کړي چاته مې شامل کړي صالحانو کې الله تعالی ذکر په آیت نمبر 120 کې وې وانه فی الاخرته لمن الصالحین چې په آخرت کې چا کې موږ ور داخل کړو صالحانو کې ولې صالحانو کې مفت سره نه داخليږي څه شی بخاره کې نه ورته تکرینج ملایي ها څه ابیلیټي او کیپبلیټي بخاره کې نه تدی به ودرته ملایي صحیح شو دغه څه نه شي څوک شامل وړي څه کوالیفیکیشن بخاره کې نه الله تعالی کوالیفیکیشن مستو ذکر کړ چې قال له رب واسلم کله چې وې د طرف د چې سبمیشن وکړه کمپلیټ قال اسلمت لرب العالمین دوی ما سبمیشن کړی دی رب العالمین تا او صابع ابراهیم او الله تعالی فرمایي چې دا څه سبمیشن وکړو چې دا نه چې یوازې ځان د پاره فیصله وکړه اولاد ته هم دا پیغام کنوي نو اوس پته ولګیدا چې د پلار ذمہ داری څه ده اولاد ته هم هغه د خیر پیغام کنوي کول ووصى بها ابراهيم بنيه وصیت کړو ددا کلمې د اسلام ابراهيم عليه السلام زامن خپلتا و يعقوب عليه السلام زامن خپلتا یا بني او زامن زما ان الله اصطفى لكم الدين تاکي سر الله تعالی منتخب کړی تا د پاره دین اسلام فلا تموتن لا نمړې گئی الا وانتم مسلمون مگر دې حالت کې چې مسلمانان نو سړی ته د مرګ وخت معلوم چې کله ومړېږي
اچھا ته نه باندې چې کله عمرېږم نو مرګ ته باندې څو وخت مراد شي باید چې ته هر وخت مرګ ته تیارې په دې حیث چې هیڅ عمل د اسلام خلاف نه وي ځکه ممکن ده چې ته به یو عمل کې د اسلام خلاف with an intention چې later on I will make a توبه صحیح اکا وخت باندې مرګ ده نو خړو توبې ته سم نه ام کنتم شهداء اوس يهود او نصارا او ځان لپاره مختلف قسم خدایان نیولي صحیح او دا به داول الله ودا شه مونږ ته میراث کې د ابراهیم علی السلام نه یا اتلیس د یعقوب علی السلام نه پاتې شوی دی دا چې مونږ کو درچا اعتبار د یعقوب علی السلام ده او یعقوب علی السلام یې شمړې دو نو خپل زامنو ته دا ویلي راکم چې مونږ کو الله تعالی وی تاسو ته وی ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وئی اذ حضر یعقوب الموت چکل راغ یعقوب علیہ السلام تا مرگ اذ قال لبنی کل چوید زامن اخبرتا ما تعبدون من بعد دس شیخ عبادت بکوی تاسو بعض زمانا قالو دوی نابدو عبادت بکو منگا الہا کا دا خدای ستا دا معبود ستا و الہ آبائکا دا معبود دا نکان استا نستا نکان پلارام سوکو درے ابراہیم علیہ السلام دا کوئی نکو و اسماعیل دا اترو و اسحاق علیہ السلام ما تاستویل چی اسماعیل ترو پا منزل پلار وی ترو پا منزل پلار وی یعنی پا شریعت اسلامی کی ہم چی پلار نہیں انو بیا گارڈین سوکی تری اکا دی مونگا ترو وایو تاسو اکا وائی مونگا بیا کاکا وایو مونږه دا کا پته کاکا وای و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق مذکور دوزل الہ ذکر شو نعبد الہک او بیا و الہ آبائک نو دا تصور تی راضی چې دا ګنې دی خود د اوخ دایانه ذکر کوو چې یو د یعقوب علیہ السلام خدای دی او بل د نیکانو پلارانو خدای دی نو د دې وجه رسول الله صلی الہ واحده دا یو خدای دی دا څه دی دا one and the same خدای الہ واحد ونحن له مسلمون امونگر دغی اللہ تا انقیاد کون کے یعنی سبمیشن کون کی اس اللہ تعالیٰ وی دا کم کسان چی ما ذکر کر ابراہیم اسماعیل اسحاق و داوی اولاد تلک امت دا یو کامل امت دے تصری یعنی کامل مانا پرفیکٹ خلق دے قد خلق دی تیر شوی دی وفات شوی دی لہا ما کسبت دا دغی امت دا پارا دے آغا عمل چکم دوئے کرے دے ولکم ما کسبتم اتا دا پارا دے آج تاسو کرے دے ولا تسألونا عما کانو یعملون تاسو نا تپوز بنشکولے چی دغی پلارام نکانو سکول نا اللہ بتاسو تپوز کئی تاسو کول وقالو ادوی کونو ہودن یہودیان وی یہودیان شئی او نصارا یا عیسایان شیطا تدون ہدایت بو مئی زکا چی یہود دا نوی چی گن نصارا پہ ہدایت کی او نہ نصارا دا وی چی یہود پہ ہدایت کی در دای تڑون چی دے یو بل طرف موجودہ دور کی پولیٹیکل تڑون نو دا پولیٹیکل تڑون پہ یو بل بنیاد دے پولیٹیکل تڑون پہ یو بل بنیاد دے یعنی کم یہود سے کلک مذہبیان دی اغی دا عیسایان اور دوی ٹیکنالوجی زان دا پارا دا پنو فادو پارا استعمال ہے اغی طریقہ وردی چی دا سنگا ایکسپلائٹ کی صحیح اور عیسایان خصوصا ایونجلیکل کم ایونجلیکل اغی چی دی سپورٹائی دا اغی یو عقیدہ دا اغی وی چی دا گریٹر اسرائیل فزیکل ایگزسٹنس دا جیسس کرائسٹ دا سیکنڈ ریٹرن دا پارا ریکوائرڈ ہے چی سو پر دا اسرائیلی سٹیٹ فزیکل ایگزسٹنس نہیں نو جیسس دا راجی خبر دین کرا دا دی وجہ دوی دا من چکم ڈیوٹی پورا کو دا جیسس ڈیوٹی دا سر دا جیسس اگر تا فیلڈ جوڑا تاسو کو هغه ته فیلډ جوړو نو اروستو خبره ده هغه بیا دې پټه حرکت ده چې دوی په دې مذهب د ایونجلیکل د دوی په مذهب کې هم دادي چې عیسی علیه السلام کله راشي يهودو لپاره به صرف یو لاري یا به عیسی باندې ایمان لري کني بیا به مړی یا به عیسی باندې ایمان لري کني بیا به مړی نو ما ورپسې یو لطیفه ویلا ما فکر چې د يهوديان په دې سوچ کې چې دا دوی موږ سپورټ راکړي نو موږ د خیر د پاره نه راکړي یو خپل پیغمبر واپس راوړي یو او دوی مدا چې هغه ته دا جواب اسانه چې سمور په ټوله دنیا کې ګرځي په یو ځای ترجمه کوو نو بیا ساټر وته راځو نو پکاره چې دوی په دې سوچ کې چې نه کله موږ سپورټ راکړي نو ورسره دوی ما عقیده ده چې ابا عیسی باندې ایمان راړي علیه السلام اکنه پر راړي نو بده مړی
صحیح نو سے ڈسپرس په ټول دنیا کې اخر په ډېر راشي په دنیا کې ورته ګرځي دوی وایي کار وته آسان کوي په یو ځای ورته راځي مګر هغه دومره شاعران دي چې منځل کړ خطا نه وایي خطا سره به د بلاګان وقالو كونوا هودا ادوی چې شی يهوديان نو څه بل مسله دی ده او هغه دا چې دنیا کې د دوه مذهبونو یو خاص خصوصیت دی یو د يهودیت یو زموږ د اسلام د يهودیت خصوصیت دا ده چې دا نیشنل ریلیجن دی دا وایي انصار احمد چې دا سره لہذا يهوديان اس حکم يهودي نه مني چې څو پورې هغه اسرائیلی دي صحیح جینز د اسرائیل دي او جینز د اسرائیل د دې په نسبت باندې رشتہ د مور طرف نه ثابتېږي پلان نه د دې وجه سره یو لوی ډیسپیوټ ته په دې اسرائیل کې دا د رشیا نه چې کوم راغلي دي مهاجر چې راغلي دي نو چې هغه میان دي هغه اسرائیلی نه دي لارانه دي اسرائیلیا خو مین دي اسرائیلی نه دي نه هغه په خپل مبارک حدود نه پریږدي دا پراپر اسرائیلی نه دي خپل دې راځي ستر قبیله صحیح نو دا یو خبره نو دا يهوديان چې دي دا څه دي نیشنل ریلیجن دی دوی صرف اسرائیلیان په يهودیت کې مني که غیر اسرائیلی يهودي جوړول غواړي نو هغه يهودي نه جوړي هغه نه بیا دوسر نه جوړي هغه ته صهیونی وي زاینست زاینزم دا د مذهبي تحریک نه دی دا د پولیټیکل دی هغه ته بیا صهیونی يهودي وي څه ورته هغه اسرائیلی يهودي نه دی هغه بیا صهیونی يهودي او دویم د دغه لپاره یو تحریک ته دنیا کې چې خلکو سره هیلپ کوي او سکه ځان ته لمونه صاف کار نه کوي فری میسن سوی ورته فری میسن نو فری میسن هسپتالونه جوړوي او سکولونه جوړوي خلکو سره خو اصل مقصد دی چې فیلډ ته لاړ فری میسن او د يهود تحریک ته فری میسن مسلمانانو کې منبران بلا بلا چندي ورته صحیح ځکه چې انجیو ده ازه ده انجیو ده نو چلای د انجیو په نامه خو مقصد شاته ده د ځاینې د لپاره کار اربع او ما ته دا مدلم د اسلام خصوصیت نه د پښتنو خصوصیت ته چې د يهودو خو مذهب نشنل دي او مونږ نشن یو مذهبي دا ولې چې پښتانه دا مذهبي نشن دي مذهبي نشن ان سنس چې دوی کافر نشته کستبه نه پښتنو کې کافر نشته صحیح دا زمون پولیټیکل تاریخ دا پلانې کمیونست دا فلان کې فلان دا پولیټیکل فکر دی صحیح هغه جهالت څه جهالت اذا وایدا نه مانی چې کافر کمنیه دا کمیونستان زمون نه چې کافر دي زمون څخه دا زمون پولیټیکل فکر دی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا هدايت بهم قل تورتوا يا بل ملة ابراهيم حنيفا بلکہ ظفالوكم ملة ابراهيم حنيفا نو حنیف کی ما تاسو ویلو چې حنیف خو دې ټایټل حنیف خو دې ټایټل مونږه عموما ټیکنیکل معناو کو خالص دي څه خالص دین خو اصل کې د دې یو څو خصوصیات دي یو څو خصوصیات پیغمبر اسلام حدیث کې ذکر کړی دي جئت الیکم بالملة الحنیفیة السمحة السهلة البیضاء تاس تمام ملت حنیفی راوړل دي ملت حنیفی معنا د ابراهیم ملت صحیح خو بیا پیغمبر اسلام کوالټی ذکر کړی دي السمحة چې دا ډېر سخی دین دی څه شي دی سخی دین دی نو سخی دین هغه ته وایي چې په خپل دروازې نه بندي نو اسلام په دروازې بندي نو خوشا بس موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم صحیح شو یعنی اس کے زمون دا پریزیڈنٹ سے کدی راغ چې اسلام قبلوم او دا دروازې ورته موږ جوړ کړی او مرګي السلام علیکم په خیر موږ ورو شابه زما پر سر راځه صحیح نو هچره پر دروازې کولاو دي نو دي ته وي سمحه او دیم السهله ډیر آسان دی نو آسان نه سنس 30 غنټه وخت وي پردش پکې خدای مونږ ته وي فرض پکې صرف 5 منټه دي فرض پکې څو دي او هغه په یو وخت نه ممکن نه په یو وخت باندې دا ټوټل وخت پاره نه کړی شي د دې وجه تقسیم کړی درته نو یو خو ستا هغه کمنټل ټینشن چې هغه ورته ریلیز شي صحیح او دویم دا چې په یو وخت ډیر وخت نه لګي په یو وخت ډیر او دریم دا چې بای باندې هغه کنیکشن الله تعالی سره هغه ډایلنګ هغه نیو کیږي ډایلنګ دا څومره آسان صحیح او دریم صفت ولوي البيضاء شاینینګ دین د تک سپین دی دې کې څه شي ډارک
نشتا سشي پکې سیکرټ او هډن نشتا everything is open دی بیاغه زمون ګورنمنت امریکای ګورنمنت دی وی چې د جماعتونو تبع اف بی آی یا پولیس والا دغه څه پېښیو مونږ ګورو دې سکه فلان فلان نو ما ترجمه باندې بیان my most and most welcome nothing is hidden and secret in our deen because deen mean what is there in holy Quran and the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If I am doing something otherwise, that is my personal opinion. It has nothing to do with holy Quran. If that is not there in holy Quran and the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na khud ma ek ya ho dinnat ka din yani kare wo musliman hai qaida islam ko no akar bacha kare musliman ba kare qaida اسلام کو نوې اسلام کو دغه شکم په دې قران کې او په حدیث کې نه کلاو پروت ته کزي نختار کوم دغه قران پوښتنه نو او به ګوره پکې صحیح کوم هغه د بوکسونو کې بخاری پروت ته مسلم پروت ته ترمذی پروت ته ابو داود پروت ته حدیث کتابونه پراته دي سره د ترانسلیشن راوایي لري پکې صحیح نو ما ورسره بیا یو جوک یو لطیفه پکې وایي جمعه کې ما at least we have only one reservation and that's our request as well. That if you are sending the FBI people here to masjid or to any masjid, so please, you have a lot of Muslims, they are working with the FBI. So please send a Muslim brother. Why? Because they know our nature and also the nature of our deen. He himself is a Muslim. Otherwise, we will be praying and we are falling lines like army. And we are going together to make a sign that if somebody does not know the nature of our ibadah, so he will put in his report. Shaykh will jaw askari tarbiyat ko. صرف کرن تربیت صحیح ده تاسو جوک دا جوک صحیح نو بیا دام اجازه ته بیا دام اجازه ته بیا دا جوک مو آیا تو ورته د موږ روزانه دوه جوک زده نن په دوه دغه غره بن مې زده کوم یو وي سره هیڅ کم هغه د مولایان او هغه د باتروم اورته ما کړه ها نجس اتفاق خاند دیکھیں نور ملمانہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا تورتوا بلکہ زه اتباع کوم د ملت ابراہیم حنیفا نور ملبنو خدا سے راستا شیخ ډیر عجیب یو ډیر ډرامې کوي ما دا ظاهر راغی نو کړه وما كان من المشركين نو د مشرکان څخه نو آیت نمبر آغا سرور شپیتا اس دی زین سورہ آل عمران سوئے نمبر آیت سالوز مامور ویلو آدی نکاح کو رد وزدکا نشر میرے دانور شد و الاسلام انتون تکشنشتم والمعال دانور شد بائی چکا دیتا مقولا گیا سیوی چه خوخوان دی راکڑا نا چه پاگرد مانے خوخوان دی من دی طول خیر سلیوی رسن داس نکاح مانا دین دنیا خیر توجه سرنا حالانکه نکاح کې د خطبه لازمي ده د خطبه معنا دا ده چې د دوه نوي کسان په کوم رشته ازدواج کې منسلک کیږي چې هغه ته کم از کم یو آیډیا ورکړي چې په حیثیت د مسلمان تاسو دواړو ذمہ داری سره چونکه موږ دا شی پیژنو نو څنګه بیا ډیفرنسز پیدا شي آیا سورہ آل عمران پیج نمبر 19 یا آل الكتاب او آل کتاب وما تحاجون فی ابراہیم ولتاسو آرگومنٹس کوي او ریزننگ کوي په باب د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کې ځکه يهود وی ابراہیم علیہ السلام يهوديو نصارا وی ابراہیم علیہ السلام نصرانیو ابو جهل وی هغه د زمون دین چې د ابراہیم علیہ السلام دین دی اړیو په خپل دا په دوی سړي ارڅوک دا ولري په دوی سړي باندې ارڅوک دا ولري ها هغه ټول خپلوانی صحیح بل خبره دا ده چې د اعتراض نظام خلاصې نشي کوم پرسنالټي مسلمه په کمیونټي کوم شخصیت کې مسلم خلک به خبره اعتماد کوي نو تا به غلطه خبره کړي مجلې وې قاضي ته ویلي صحیح نو بیا خلک غلط شي واکې دا به دین کې نو صحیح حالانکه ما یو ځل یو مرګ ته پوسټ پر خدای فرق تا ما ویجیا خلک دوره وسوي مکم ما ستانه نه استم لول دی وته بالکل یو ورو وی هغه وخت ما د پر بل ایکسکیوز ونه سوای دغه چې تاسو نوم سهار واخله بیا ما په دې کې واضح کړه ما ځل کې امرګي ته غلط نشي هو اکچوالي مسله راځي ها ما وی چې اوس کمیونټي وایي دا څنګه مسله ولا کړی دا هغه پروټیکشن نشو او نوم سره پروټیکشن نشو چې قاضي صاحب یې خو څه جوړه فتوا ورکړي صحیح لکه دا سره چې اوس د بل اتفاق و زموږ یو مولوی چې په خبر کې ډېر عالم دي سپینګری عالم
نو هغه مل تکری کې راوست خپل مسجد کې بیان کول لپاره نه بل مسجد کې زموږ مسجد نه بل مسجد کې بیان کول لپاره نو بیان وکړ نو بیا وی هغه تاسو مسجد زما خو ته هغه میدان کولاو د ګرمه موسم وی میدان کې سړی ودی او سپوږمۍ موږ ډېر خوان کوي ودا د لکټنګ نو یالته بل شو ما سم تل تنظیم کړل ما زوبال نو زموږ مسجد ترالو د کېدو لپاره نو زړم کوته چې ما چا ورته راوړم تقریبا شپې یو بجو نو ما بیان کړل د ستړي نو چا ورته راوړم د رشي ډېر بزرګ عالم نیک سره نو شیخ الحدیث نو زه کو تلاړم نو ما چا ورته راوړم او ورته مې ته مستری برابر مولوی صاحب او داسو کو نو زمونږه مسجد چې دی نو یو برنده وایي نو یو برنده خدا سره یعنی مخفقه بنکم او بل داسې په سایډ دغه کې ماشومان سبق وایي صحیح نو مولوی صاحب 1400 کو هغه دغه برنده طرف ته مخ کو تهجد کول صحیح غلط شو یعنی شمال طرف ته مخ کو د مغرب په ځای باندې شمال ته مخ کو نو سیدران نو یو رکعت کړو دویم کو وډاړو صحیح نو زمار ور دی ډېر ساده دې کړل ساده نه میز یې مولا نه دی دا اوس پټرول فیملی کې ته یو چرته مولا شیم نو بعد وبیر هغه مولا نه دی اوس هغه بستر سره کړی نه تناستو مولوی صاحب خدمت ته مولوی صاحب مسکین ما مولوی صاحب د کړي جانب کا مې چپا راستو وګرځم اب مانځه کې وګرځم صحیح چې قبله ده او د څه خیر خبر کنه ته ناس نو ما ته ورته ځګ نه کی دوی عالم ته مې چې ملامت نشم اصل نه کده شپې د موږ په دې غاړه کې نو دوی عالم په خبره یا په عمل څخه اعتراض نه کوي چې ممکن دا پکې مسئله ای زما غرور وي دوی عالم نه ما یو ته چې عامه ته دیاو مې وی چیرې بس طرف ته ته مې دې ماته چې تر دور له ګولار وړي دا مسله نه معلومه چې شپې موږ په دې طرف دا مې ته بل دا اجي ته د بخره ته کو ورده شو دې په کوم کې خبر کوم نو سبق ویل او ته او نو بس بیا خبر ټینشن لګ ریلیز اوس نو بس داخله په داس کې ما ویل بس هغه د تاسو څه نو بخیر ده نو بس ته چې حاجه ما پردون وسره یا آل الكتاب وال کتابو و یو خبره ده دغه خلک چې دا قسم خبرې کوي ته ماحول نه ملو شوی کني بلا ډېر کسان چې ما کله په مانځ کې نه لیکتل دا اختر په مانځ کې چې ولیدل درې سرور افغانان چې ما سره ملایدل و شړل صحیح وي مو کوئی ته مسجد ته زونه حالکه بار ما بیان نو کو صرف طریقه مې خودله د منځونو سب لګ بنیادی خبره مې کوله نو به چې یا جیز مو خلاصي زړه وډرځي دا اڅو چې راغلي تاسو आवाज راوړی تاسو نه نو ما وی چې دا د دې معنا ده چې په دې کې ایمان شته دا کې ایمان نه به اثر نه کوي دا خو ایمان نه ځکه کارن ورته لګي خیر مولا وای څنګه دې چې دا چا کار ورکړل د عثمان وای که یعنی که څو ورته په الکتریکل ټیکنالوژي کې ورته وای انسولیټر نو یعنی که ایمان نه نو بیا دا انسولیټر نه لیکن بیا چارج نه پاس کیږي اچھا ایمان میں چارج پکے اور پاس البتہ چارج تیز پکار دے لگے چارج پکار دے یا للکتاب وال کتاب لما تحاجون ولتاسریز دنگو جنگ کوئی فی ابراہیم پاپ دے ابراہیم کے وما انزلت التورات والانجیل نازل شوی تورات و انجیل الا من بعد مگر بعد نو یہودیت پیدا شوی دے پس منظر دے تورات کی او عیسائیت پیدا شوه ده په پس منظر د انجیل کې ادا خو د ابراهیم علیه السلام نه زرګونه کال رسول راغلی نو لاشه فاونټین لانو د يهودیت او ابراهیم يهودي او فاونټین لانو د نصرانیت او ابراهیم نصرانی دا سبب ارګومنټس خبره ادي وجه الله وي افلا تعقلون تاسو عقل نه کوئ افلا تعقلون دا امام مسلم رحمت الله علیه او حدیث نقل کړی دا امام مسلم رحمت الله علیه د حدیث الله علیه بخاری شاګر صحیح مسلم دا کتاب دی نو هغه د کتاب په ابتدا کې د سند د نیریشن چین بحث شي چې د حدیث د قبولیت او د رد لپاره نیریشن چین بنیاد دی چې په کوم نیریشن چین باندې د حدیث نقل شوی دی بیا د هغه شخصیات یا د علماء یا د غیر راویانو حیثیت دی دا کوم ان هغه د لپاره کرایټیریا د محدثینو خاصه هغه یو محدث ته یا هر یو راوی ته کرایټیریا ولګي و یو داری لایبل دی صحیح د باندې ډیپند کولی شي صحیح نو هغه وایي چې بعض اوقات یو سړی داسې هم کوي
چې خپل استاد دوره مشهور نه چې ځان یې ذکر کړی هغه دوره مشهور نه ذکر د بل څه نه کړی خو چې بیا دې روایت کوي دا خبره بل ځای نو دا خپل استاد د استاد نو مخې د استاد نوم نه دی ځکه استاد ډیر شهرت لري خو د استاد چې هغه ډیر شهرت لري نو دې ځانم لګوي حساب چې خبره او قابل اعتماد ثابتونه لپاره د استاد نوم واخلي چې هغه مبتدا څخه خبره کړی و صحیح نو هغه ته خو نو کړی خو دته پر روایت رسیدلې د استاد په واسطه ورته رسیدلې ده صحیح خو بعض اوقات دا کار غلط خلق کوي د لوی سړي نوم اخلي او غلطه خبره ورته منسوب کوي صحیح دغه څه بلا خلکو صحابي ته یو خبر منسوب کړه صحیح چې هغه به صحابي کړي نه و نو یو کس یو خبر منسوب کړه صحابي ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې عبد الله بن مسعود سے داسې ویلي دي اوس چې چاته خبره کوله نو پاغه کې یو کس د دې سړي د تاریخ ولادت نه خبرو او د عبد الله بن مسعود تاریخ وفات نه خبرو چې داغه وفات د ولادت تاریخ د مخکې شوی نو کاغه دنیا کې نو دغه خبره ذکر څه کړه نو چې څنګه د خبره وکړه نو بس هغه ورته تراه بعث بعد الموت صدا خل مرګ نه پس بیا هم جوړ شو صحیح نو دغه چې خبره معلومه شوه اتراو بعث بعد الموت یعنی مرګ نه پس بیا ژوند شو ته دا خبره ذکرې وکړه چې هغه سره پیدایش ته مخکې وفات ده خبره دین کړه نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا ابراهیم بیا ژوند شو چې دا يهودي شو عیسائی شو دا يهودیت او عیسایت په ډېر لیټ پیدا شوی خبره ده نو الله ته افرا تعقل تاسو عقل نه استعمالوه دا چې وبخښي تاسو په اړه چې یو ځای کې مجلس یو نفر یې همیشه دعا یو داتې خو خیر نو بعض وخت ډېر اوور ډوینګ کوي نو پر هغه باندې پر امامانو باندې او د امام شافعي صاحب چې د خلوی سره یو سوي مګر یو مسجد یې کې هلته مور دي هغه شافعیان دي ول امام شافعي صاحب او هغه چې موږ امام صاحب وفات شوی و ولدی په هغه ورځ کې داس و د مور چې وخت جنازه روانه ولدا نومې په شر شوی د شفاعت غواړي الله ما کې دا هغه مان چې پیدا شوی دی هغه چې وفات شوی الله اکبر دا چې ول پر افسک کې ردی دا غوښنه لري ورته وی ما ټول ما د غونه د نه را معلومه دي ترنیم سره هجري کې دوار درسي اما یو په یو ځای کې پیدا شوی بل ځای کې وفات شوی دی او دود کوي اها انتم خبردار تاسو هاولای دغه کسان حاجتتم چې تاسو جګړې کوي یعنی آرګومنټس کوي فی مالکم بعلم پاغشه کې چې تاسو هغه باندې پوهشتا فلمت حاجونا خول آرګومنټس کوي پاغشه کې لسلکم بعلم چې نستر تاسو هغه باندې پوها والله یعلم الله پوهیږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم یهودی اوس دا الله تعالی فردر الابوریټ کوي الته دا او الته چې تورات او انجیل د ابراهیم علی السلام نه ډیر رستو پیدا شي تاسو عقل نه کوئ نو دی یو زیرت سړي لپاره خو هغه میسج کافي چې يهودیت پیدا شي تورات سره او عیسایت پیدا شي انجیل سره او دا د ابراهیم علیه السلام نه رستو پیدا شوی دي نازل شوی دي نو دې معنی دا چې ابراهیم د يهودیت یا د نصرانیت تصور نشته صحیح خدا زیرت سره دا نتیجه راستي شي مولا سره کما قل سره هغه دانش ندی وجه د کما قل سره پر الله تعالی دا خبر لونه لون الابوریټ کړه چې ما کان ابراهیم یهودی نو ابراهیم یهودی نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ دے حنیفا هغه ټایټل مسلمان وما کان من المشرکین او نو دے د مشرکانو څخه نو واپس نشي صلی الله تعالی دغه خبره کوي چې قل تو ورته وایا بل ملت ابراهیم حنیفا زه اتباع کوم د ملت ابراهیم شتایت دې حنیف وما کان من المشرکین نو دې د مشرکانو څخه قولوا دې توای آمنا بالله ایمان مراوڑے اللہ تعالی باندې وما انزل الینا اپا کتاب باندې نازل شوی دی مونتا وما انزل الی ابراهیم نازل شوی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط اولاد داوود وما اوتی موسی ایمان مراوڑے پاچ ورکه شو موسی او عیسی وما اوتی النبیون ورکه شو ټول انبیاء او تم رب د جانب درب دوینا
لا نفرق بین احد منهم موږ هیڅ فرق نه کوو د هیڅ چا مس کې هر یو پیغمبر باندې ایمان راړو د هر یو پیغمبر په کتاب باندې ایمان راړو خو البته د هغه کتاب د میسج د صحیح او د غلط د فرق کرایټیریا دا قران دی کرایټیریا څه شي دا قران دی نو چې کوم شی د دې قران سره کنټرډکټ نه زموږ بیلیف دی چې دا د الله خبر ده خو کوم کنټرډکټ دی هغه بیا پرورشن دی هغه بیا سره بیا تحریف دی ونحن له مسلمون امونگا دغی اللہ تا سبمٹ کون کے فائن آمنو کچر دوی ایمان لارو بے مسلم آمن تم بے پا مثل دا چی ایمان راوڑے تاسو غیبانے فقدے تدو نو دی ہدایت کو مندلو اس مونږ ورته وو چې مونږ ایمان راړو په قران باندې کو ایمان ساتو په تورات باندې په انجیل باندې په صحیفو د ابراهیم باندې په صحیفو د موسی او عیسی باندې ټول انبیاء باندې صحیح او په دې ټول پیغمبرانو باندې اسبل ایمان راړو نو کدین د غرنګ وي چې مونږ ایمان راړو په تورات باندې په انجیل باندې په قران باندې په موسی عیسی ابراهیم محمد باندې الله تعالی فرمایي بس مسله فیصله شوه یعنی جګړه په موږ طرف نه ده جګړه د کوم طرف نه ده دا هغه طرف نه ده وَإِن تَوَلَّوْا أَكَدَيْ مَخُبْرُغُ فَإِنَّمَا نُخَبَرَ دَادا هُمْ فِي شِقَاقٍ چدئی پزت کی دی دیسا کی دی عناد کی دی تا زد وائی کا عناد وائی عناد یعنی مخالفت برای مخالفت اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن مونږ ورته اختلاف برای اختلاف یعنی ته دا خبره ذکر ولې نه مانی ذکر راتا کړی دا خبره ولې نه مانی ذکر راتا استاد خو نه زماره خبره نه خوانه ده حالانکه دې خبره کې څه بدی نو دې ته وایي اختلاف برای اختلاف یعنی دې اختلاف کوم اختلاف نه برای سم وجه بلکې اختلاف برای اختلاف بس استا مخالف نه لري خبره مخالفت ده فسيكفيكهم الله وذا تسليل رسول پاک تا چې تا د پاره به کافی شې د مقابله کې الله تعالی او هو السميع العليم ادا الله تعالی اوریدونکو او عالم دی صبغت الله اوس دا باپټسټان دای چې نوې بچیو شي یو ځړې وبې ورته پټک کې خو دې ولا غوپور شي صحیح هغه ته وای الماء المعموديه صحیح ورته ماء معموديه نو هغه کې ورواچي وای الان صار نصرانيا حقا اوس وای دې صحیح باپټس څه شي صحیح باپټس نصرانی شو نو دای وې تاسو په رنگ نشته مسلمانانو ته څه اډ رنگ نشته موږ ګوره دا رنگ به بچی د پکی او پور زیړ یلو رنگ نو الله تعالی وای چې تاسو ورته چې صبغت الله اے نسبغو بسبغ موږ ځان رنگ کو د خدای پر رنگ باندې منظام رنگو دو خدای رنگ بانے ومن احسن من اللہ صبغا اصوب دزیاد خیستا دا اللہ نا دا رنگ پہ اعتبار بانے ونحن لہو عابدون مخاص دغی اللہ دا پار عبادت کون کیو قل توتہو آیا اتحاجوننا فی اللہ آیا تاسو آرگومنٹ کوئی منصر پا باب دا اللہ جی وہو ربنا علا کی دغا اللہ تعالی رب زمونگا دے وربکم رب ستاسو دے ولنا آمالنا مونږ د پاره اعمال زمون دی ولکم اعمالکم تاسو د پاره اعمال تاسو دی ونحن له مخلصون نو رب مو یو دی رب زمونږ تاسو یو دی اوس که تاسو ډیویټ شوی نو یو شوډ تھنک اباؤٹ دیٹ صحیح ایونجلیکل هغه کې دوه درو کسانو سټیټمنټ راغی چې زمونږ د مسلمانانو خدای جدا جدا دی زمونږ او د مسلمانانو خدای جو افلر د یو دوی سره دی فلر FULLER فلر څوک سره دی نو هغه زمونږ د مسلمانانو خدای جدا جدا دی او دغه د دوی هغه جرنیل وي ایو جرنیل هم وی چې بیا وزیر دفاع وی چې هغه معافي وکړه خو باندې دی وای زمونږ د مسلمانانو خدای ادای چې ځان لکینی وای جدا جدا ذکر چې مونږ خو جیسس لاړ د خدای شړ ګنو مسلمانانو په دې باندې یقین نه لري پټرین دی وای یقین نه لري حالانکه اصل خدای په موږ ورته یو دی دا خو دې دی وی چې دی قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا دا اللہ رب زمون دے وربکم عرب سناسو دے ولنا آمالنا منگ پارا آمال زمون دے ولکم آمالکم تا دا پارا اعمال سناسو دے ونحن له مخلصون امونگ دے اللہ تعالی دا پارا مخلصون اخلاص کا ان کی میں خالص ان کی و ربوبیت اللہ تعالی دا پارا منگ لاٹ سوائے دا اللہ نے برسوک نمن ام تقولون
یا تاسو وایي چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او اسباط معنا اولاد کانو هودن آیا ود يهوديان یا نصارا قل نو تور توایو پیغمبرا انتم عالمو تاسو خپويږي ام الله ک الله تعالی نو دوی خو بداوي چې نه الله خپويږي نو دا خو نشي ویل چې نه موږ د خدای نه خپويږو سبوي چې الله نو تور نو الله خداوي چې د يهوديان او نصرانيان نه يهوديان نه نصرانيان نو کو دایمو وي چې او موږ سره دا خبره چې يهوديان نه نصران الله تعالی وایي بیا ورته شهادت پټوي ولي ومن اسلم اسوق زیاد ظالم داغ جانا کتم شهادت عند و چپٹکا شهادت چه دخصد من اللہ دا اللہ تعالی رجانبنا ومن لا بغافل اند اللہ تعالی بے خبر داغ چتا سکم عمل کوئی تلک امت دا یو امت دے قد خلط چه دا تیر شوی دے لها ما کسبت دا دی امت دا پارا دے چه دے کرے دے ولکم ما کسبتم تا دا پارا آغا ما چه تاسو کړی دي ولا تسالونا مدابعینه اغشر آیت ته چې مخکې کوم تیر شي ولا تسالونا آیت نمبر یوصل سلور دیش تیر شوی آیت نمبر یوصل سلور دیش بعینه اغشر آیت ولا تسالونا تاسو سوال نشکول عما كانوا يعملون داغشه چې دغه امت د پیغمبرانو سکار کو ذکر سړي نه بداغه ذاتی اعمال ته پوښ کیږي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا اغفر لنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا اننا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورنا واحفظنا يا فياض من جميع البلاء والوباء والفتن والمحن والقحط والطاعون والامراض وصلى الله تعالى على خير